بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم خوږو عزتمندو سبق نمبر 24 د نون ساکن او تنوین قاعده دا سبق چې کوم د په قاعده کې چې کوم اهم سبقونه دي نو په هغه اهم سبقونه کې یو سبق ده د سبق د آغاز نمخ کې لغونته کې تاسو ته دا ویل غواړم چې نون ساکن څه ته وایي او تنوین څه ته وایي او په نون ساکن او تنوین کې څه فرق دی دې ته به تاسو لږ توجه وکړئ. اولنۍ خبره دا ده چې نون ساکن دا هغه نون دی توجه کوه چې خالی وي د حرکاتونه یعنی د فتحې د کسرې او د ضمې نه خالی وي د ثابت وي ساکن وي په تلفظ کې یعنی ویل کېږي هم په کتابت او رسم کې هم یعنی لیکل کېږي هم ویل کېږي هم لیکل کېږي ملک جواب راکوئ او په وقف کې هم ویل کېږي او په وصل کې هم ویل کېږي یعنی که ته په ودرېږي نو هم ویل کېږي او که ته د بل حرف سره ملاو وی نو هم ویل کېږي دې نون ته کم نون وایي نون ساکن یو خبره دا شو. او نون تنوین څه ته وایي نو آواز د نون ساکن تنوین دی هغه آواز د نون ساکن چې راځي د کلمې په آخر کې د هغې کلمې چې په هغې باندې دو زبر یا دو زیر یا دو پیش وي یعنی د دو زبر دو زیر دو پیش چې د کمې کلمې په آخر باندې وي او د هغې د ادا کېدونه چې کوم آواز راوځي دغې ته نون تنوین وایي او دغه نخې ته څه نوم وایي دغه نخو ته دې نخو ته دو تنوین ورته وایي څو علامت ته تنوین ورته وایي په خبره باندې پوه نه شوئ. په دې تنوین کې مثلا دو زبر دی په دې کې دا یو زبر د حرف خپل وي او دا بل زبر چې دی دا د دې تنوین علامه وي دغه شان په دو زیر کې او په دو پیش کې دا خبر تاسو ته غالبا ما کړې وه ټیک شو جی. دا شو ګورئ جی د نون تنوین دا نون ویلی کېږي او لیکلی کېږي نو نښه خو دو زبر دو زیر دو پیش خو نون لیکلی کېږي نه او ویلی کېږي که نه ویلی کېږي په دې باندې پوه شوئ. او بله خبره په دې باندې ماشومان بلکل نه پوهېږي دا صرف په اسماو کې راځي څه په دې باندې به هغه کسان پوهېږي چې هغوی علم کوي اسما هغه پېژني اسمونه چې کومې دا صرف په څه کې راځي په اسماو کې راځي تفصیل به انشاءالله د وروسته. دویمه خبره د نون ساکن او تنوین په منځ کې فرق څه دی نو په دې کې 15 فرقونه دي عام طور باندې د تجوید په کتابونو کې 3 بیانېږي مونږ به دلته 15 ووایو هغه 3 پکې هم راشي او 2 پکې لږ اضافي هم راشي ټیک شو جي. یو خبر دا د اولنی فرق دا ده چې نون ساکن حرف اصلي دی د حروف هجانه او نون تنوین چې کوم دی دا حرف زائد دی پوهېږي او پې هغه کسان چې ما تاسو ته ویلو چې هغه علم کوي یا کړی ټیک شو جي تفصیل به زه نه کوم بعضې داسې فرقونه چې هغه باندې به تاسو پوهېږئ هغه تاسو ته اوس مخې ته راشي. بل فرق دا دی چې نون ساکن لیکلی کېږي هم او ویلی کېږي هم او نون تنوین ویلی کېږي خو لیکلی کېږي نه جواب راکوئ په عربی کې وایي النون الساکنة ثابتة لفظا وخطا والتنوین ثابت في اللفظ دون الخط ترجمه تاسو ته ما اول وکړه. دریم فرق دا دی چې نون ساکن د وصل په حالت کې هم ویلی کېږي او د وقف په حالت کې هم ویلی کېږي پوه شوئ په خبره باندې یعنی نون ساکن باندې ته وقف وکړي نو هم ویلی کېږي قال اولم تؤمن او کته ملا وې نو هم ویل کې قال اولم تؤمن قال بلى
ټیک شو جی ولکن لیطمئن قلبي خبره باندې پوه شوي په خبره باندې پوه شوي جی جواب مال راکوي ښه او نون تنوین چې کوم دی تنوین دا په وصل کې ویل کېږي په وقف کې نه ویل کېږي ځکه چې کله په تنوین باندې وقف وکړي نو هغه تنوین نه ویل کېږي بلکې هغه اخري حرف ساکن کېږي ښه لکه ګورئ احدون دی که نه قل هو الله احدون چې کله پې ته ودرېږي نو بیا تنوین نه ویل کېږي قل هو الله احد دې باندې پوه شوئ نو دا شو دریم فرق ښه نون ساکن چې کوم دی دا د کلمې په منځ کې راځي او په آخر کې راځي نون ساکن د کلمې په منځ کې هم راتلی شي لکه انعمته د کلمې په آخر کې هم راتلی شي لکه قال اولم تؤمن ښه او تنوین چې کوم دی دا صرف او صرف د کلمې په آخر کې راتلی شي په منځ کې نشي راتلی دې فرق باندې پوه شوې که نه دا آسان دی ښه اوس دا فرق چې کوم دی نو په دې کې په دې باندې به تاسو خاص نه پوهېږئ خو وایي ورئ نون ساکن چې دی نون ساکن دا په اسمونو کې هم راځي یعنی په اسماو کې هم راځي په افعالو کې هم راځي په حروفو کې هم راځي او تنوین چې کوم دی دا صرف او صرف په اسماو کې راځي په افعالو او حروفو کې نه راځي دا تاسو ته ما ووایي دا فرق آخر ته ما ځکه راوویشتو ما چې ملګري پکې بعض نه پوهېږي چې هغه بور کېږي نه ټیک شو جي اوس ګورئ جي په قرآن کریم کې دوه کلمې داسې دي چې هغه په اصل کې نون ساکن دی خو لیکلی شوي په شکل د تنوین دي څه لیکلی شوي دي دو زبر پې لیکلی شوي هغه دوه کلمې دا دي په 12مه سپاره کې ولیکونا من الصاغرین دا ولیکونن چې دی نو دا په اصل کې نون زبر نن دی خو قرآن کریم کې نون دو زبر نن لیکلی شوی دی پوه شوی جي نو چې وقف پې کوو نو هغه به ولیکونا داسې به کېږي ښه یو دا زه شو دویم چې کوم دی په قرآن کریم کې په سورة العلق کې لنصفعا بالناصیه په دې کې دا لنصفعا چې کوم دی دا په اصل کې عین نون زبر عن دی خو قرآن کریم کې لیکلی شوی دی عین دو زبر عن لهذا که یو سړی وقف خو په کار نه دی خو که یو سړی پې وقف کوي نو لنصفعا داسې وقف به کوي لنصفعا وقف به نه کوي بله خبره په قرآن کریم کې وکأین څه وکأین دا لفظ چې کوم دی دا په اصل کې تنوین دی سره جي تنوین دی لیکلی شوی په شکل د څه دی د نون ساکن کې دی لیکلی شوی په شکل د څه کې دی د نون ساکن کې دی دا خو شوی لږ غونته کې اهم خبرې اوس ګورئ دا سبق چې کله موږ ماشومانو ته وایو ماشومانو ته نو په هغې کې ګورئ اولنۍ خبره دا ده چې د نون ساکن او تنوین په اوازونو کې ګورئ هیڅ فرق نشته دی اوازونه د نون ساکن او د تنوین بالکل څه دي یو شان دي با نون زبر بن با دو زبر جیم نون زیر جن جیم دو زیر صاد نون پیش صن صاد دو پیش ټیک ټاک پوه شو قاریانو صاحبانو د نون ساکن او تنوین په اوازونو کې فرق نشته چې هر کله د نون ساکن او د تنوین په اوازونو کې فرق نشته نو د نون ساکن او د تنوین په قاعدو کې هم فرق نشته د نون ساکن او د تنوین په قاعدو کې هم فرق نشته ټیک شو جی بله خبره په نون ساکن او تنوین کې اکثر غنه کیږي اکثر پکې څه کیږي کله کله پکې غنه نه کیږي د هغې قاعدې به راشي کله کله پکې غنه خو نور اکثرا پکې څه کیږي غنه کیږي دا گویا کې داسې موږ وایو هلکه په نون ساکن او تنوین کې غنه ډېره کیږي که نه غنه پکې ډېر چې غنه پکې نه کیږي داسې نون ساکن تنوین ډېر دی که غنې والا نو غنې والا زیات دی ښه ټیک شو جی ښه اوس غنه څه ته ویلی کیږي ناک میں آواز لے جانے کو پوزې ته آواز بوتلو ته غنه ویلی کیږي پوه شوې په خبره باندې پوزې ته آواز بوتلو ته غنه ویلی کیږي گنگنی آواز پوه نه شوئ جمال قرآن کې په حاشیه کې لیکلی چې دا یو گنگونی آواز دی مشابه دی د هغې آواز د اوسۍ سره چې کله د هغې نه به چوړی ورک شي
او هغه جاړي دا دې ته ویل کېږي څه د غنې اواز ورته ویل کېږي ښه غنه تاسو پېژنئ غنه او نو اوس په نور کې أنت كنتم من يقول ونه شبه خبره باندې دې ته ویل کېږي غنه بس دا شو هدایت مختصرا او یو خبره تاسو ځان سره نوٹ کړئ چې ان شاء الله د دې سبق مکمل چې کوم د دې خلاصه ده دغه به ان شاء الله سبا بیانوم ښه په دې اعتراضات یا خبرې پکې او ان شاء الله سبا بیان